السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یولسمہ سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا شپږ څلوېښتم آیت نمبر 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. دماغ عزتمند اوریدونکو، اللہ رب العزت فرمائی نبی علیہ السلام تا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، او کمونگا وخیو تا زنا اغا عذاب چکم عذاب نمونگا یرو دوئی، یعنی دا مشرکین دا کفران دوی چکم عذاب نمونگا یرو کدا مونگا تا وخیو. دی مطلب صدا مطلب دادا چکا دا تاسو پشوان کی دا عذاب مرولی گی نو اغا سرا با دا تاسترگی یخشی تب وہ گوری چی دا کفران بچسنگی تب اکیگی پا دی عذاب کی، لکه څرنګه مخکې قومونو کې د پیغمبرانو په موجودګي کې بالغ تعالی عذابونه رستول، عادیانو باندې، سمودیانو باندې، داسې نور قومونه چې تیر شوي دي چا باندې چې الله عذاب نازل کړی دا. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې مونږ داسې هم کولی شو چې د تا په ژوند کې په دوی باندې عذاب راواستو، او نتوفینک فالینا مرجعهم، یا وفات کو مونگا تا نو خاص مونگ ترتلل دی دو دوی. مطلب دادا چی کدتا پا ژوند کی اغا شان دی عذاب مونگا روا نستو لکه سرنگی مخی قومونو بانده ہو، او تا مونگا وفات کو تو وفات شولی نو قیامت کی خو اسم د ټولو راتلل دی بیا تب هم پا قیامت پوریزی موجود وی اے پیغمبرا دا دتا نمنون کی دا به هم قیامت پوریزی موجود وی اغزه کی با بیا تا پا مخ کی دوی تا عذاب ملاوشی. ثم اللہ شہید، بیا لختلا گوادا خبر دا علا ما یفعلون پا اغو کرنو باندے چی دوی که، یعنی اللہ نا خود سپٹ ندی که پا دنیا کی اللہ تعالی عذاب روا نستی، دا خودی اللہ خپل حکمتو ندی. قیامت کی اللہ تعالی فرمائی چی اغزه کی خمانا بیدوی نشی بچ کی دلے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر یو امت دا پارا یو پیغمبر دا، یعنی قیامت پوریزی با ہر امت باندے اخپل پیغمبر گواہی کئی. نبی علیہ السلام پا مباندے گواہی کئی چی ما دوی تا اخپل خبر رسولی وا. دا سی نور قومونو تا نور امتونو تا چکم پیغمبران رغلی دی نو ہر پیغمبر با پا اخپل امت باندے گواہی کئی چی ما دوی تا دا اللہ خبر رسولی وا. اور بیا اللہ فرمائی قضی بینہم بالقسط، نو فیصلہ بکیگی. فاذا جاء رسولہم قضی بینہم بالقسط، نو ہر کلا چی راشی رسول دا اغوی، یعنی کلا چی دا دوی پیغمبر پا خپل امت باندے گواہی پیش کی نو قضی بینہم بالقسط، نو فیصلہ بکیگی دا دوی پا منز کی پا انصاف سرا. و دا انصاف بچوک کئی دا با اللہ رب العزت کئی نو دا اللہ فیصلے اگا دا انصاف فیصلی دی. وهم لا یظلمون، اور پاگوی باندی بہیت ظلم نکیگی. پا دی دو آیتونو کی اللہ رب العزت خبر امون دا دعوی فرمائلا چی دا اللہ تعالی کم نمنن کی دی، یا دا اللہ دا پیغمبر کم نمنن کی دی. اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا تسلیور کئی چی تا غم مکو یا بدتا پا جوان کے پا دوی باندی عذاب راولو، او کنوی نو قیامت کی خدا طول ما تا برجمع کی. اور بیا قیامت کی با ہر پیغمبر
په خپل امت باندې به گواه جوړیږي چې ما دوی ته خبر رسولي و. نو چې کله د گواہی پیش شي نو هغه نه بعد خو فیصله کیږي، نو دغه فیصله به الله کوي. نو الله خو به د انصاف فیصله کوي. الله فرمایي زه چا سره ظلم نه کوم، چا سره زیاتی نه کوم. چا ته څرنګه په دنیا کې ژوند تیر کړی دا هغه مطابق به هغه ته انجام ملويږي، سزا او جزا به ملويږي دغه مطابق، ځکه چې الله خو منصف بادشاہ ده. اوس ترجمه ته متوجه شو. و اما او کچری نورینک مونږ وخیتا ته ای پیغمبره بعد الذی ذن اغ عذاب نعیدهم چې مونږ یې راو دوی دغه عذاب نه، او نتوفینک یا مونږ وفات کوتا فإلینا نخاس مونږ مرجعهم رتل دي د دوی، ثم الله او بیا لختلا چې دا شهید اغا گوادا یعنی خبر دا علامه په هغه څه باندې يفعلون چې دوی کوي په دنیا کې. ولکل امه او د پاره د هر یو امت رسول یو پیغمبر دا، یعنی هر امت باندې چې کوم پیغمبر مقرر دا هغه پیغمبر به په دې امت باندې گواہی کوي. نو فاذا جاء رسولهم نو هر کله چې راشي رسول د هغه د پاره د گواہی فقضي بينهم نو فیصله کیږي به دا غوی په منځ کې، یعنی فیصله به کیږي دا غوی په منځ کې بالقسط په انصاف سره، وهم لا یظلمون او په غوی باندې به هیڅ ظلم نه کیږي. الله تعالی په دې سبق باندې متپویا او الله تعالی په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين آمين.